ومن کفر بعد ذلك چا چې کفر کو پس لدینا منکم استاسنا د جهاد نه روګردانی وکړه د جهاد نه پشاشو فقط والله بشک دې گمراه شو سوا سبیل د چې دلارنا فبما نقضهم ميثاقهم په سبب د دې سره چې دی ما تکړه معاهده خپل ګور د موسی عليه السلام سره معاهده وکړه چې بالکل موږ به جهاد کوو ها خو باوجود دغه معاهده ما تکړه د جهاد نه پشاشو لعنهم لعنتو کو پدی باندې وجعلنا قلوبهم قاسيه مونږ وګرځول زړونه د دې سخت ها نه چې زړونه سخت شو ها نه دی څو د قاسیت د قسوت توجنه دی تحریف شروع کو څه شروع ځکه کم مولیان ها چاغي د حرام خړلو څه شي عادت شي د دې زړونه بیا څه شي سخت خیال کړه بیا دی جهاد هم نشي کولای ها او قربانی د دین د پاره بیا نشي یحرفون الکلمات وبدلوا الکلمې د الله تعالی عن مواضع د ځایونو خپلنا ونسو او د یې راټلا حظوان برخه مما دا نصیحت ذکرو به چې دې ته کړی شی وو ها دغه برخه د نصیحت یې راټلا ولا تزال تطلع همیشه ته مخاطبه تبیری تب خبریږي الا خائنت منه په خیانت دې سره دا چونکه د دې زونه سخت شو د مخالفت د وعده د وجنه ندی دوا تخریب کاری شروع کړي یو تخریب پاری سو د خیال کړه تحریف شروع او بل تخریب کاری سو خیانت شو خیانت دیو بل سر بای خیانت الا قليلا منهم مگر لک کسان د دینا لک کسان د دین صداقت باندې پاتیو اکثریت څه شو اکثریت محرفین شو او خائنین شو فاعف عنهم درگذر وکړه دینا تا تر د دې سره د جهاد حکم نشته وصفه مختنه وګرځوا ان الله بشک الله تعالی يحب المحسنين محبت کی به احسان کوونکو سره ومن الذين باجا کسان قالوا چې دی ویل ان نصارا مونږ دغه مذمت ته چا بیان کو مذمت محرفین د تورات ها وسو د نصارا او مذمت الله تعالی ذکر کوي ومن الذين باجا کسان قالوا ان نصارا چې دی ویل مونږ پیرانګیانو ها دا نصارا د چانه ماخوذ دي د ناصرینا ناصره سو کله پشام دلته عیسی علی السلام سکونت کړ عیسی علی السلام کم ځای پاتې شو په ناسویرا کې دته چې کوم ډاله جوړه شوی و د حواریینو ها هغه ډلې تسوي نسوارا دا ولې د ناسویری وسودونکو د کم ځای د ناسویری بیا دې ته نبی د ناسویری نو په نسوارا سره کېخو قالوا اننا نسوارا چې دی ویل چې موږ نسوارا یو اخذنا میثاقهم موږ د دین محکمه وعده واغستله ها څنګه چې موږ د يهوديانو نه محکمه وعده غستې و په جبه د موسی عليه السلام باندې د دین موږ محکمه وعده واغستله په جبه د چا د عیسی عليه السلام فنسودی يرک حظوان یو برخه مما داغه نصیحت ذکرو به چې دې ته مې په نصیحت شوی وو فاغرینا مونږه تیز کو بینهم العداوه په من دې کې دښمنی په دې کې درې ډلې جوړ شو پچا کې په نسواراو د دښمنۍ ډلې یو یعقوبیا بل نستوریا او بل ملکانیه یعقوبیا داغه خلقو ها شیو یو عیسی علیہ السلام ایمان هغه وی ها عیسی علیہ السلام عین الله بلا سوا بلا نستوریا ها هغه چې کوم دی نو هغه شوی هغه وی دوه خدایان یو عیسی علیہ السلام دی بل سوکو ها الله تعالی او ملکانیه هغه وی درې دي پوښی پک مور یې وسره په کوم شریکه کړو
نو الله فرمایي چې ما د دې په منځ کې دشمنی کې خودره الی یوم القیامه تر ورځې د قیامت پورې ها حقیقت ته ګوره برتانیا او جرمن دا د یو بل سره نه راغیږي ها سړي همیشه د یو بل سره مخالفت د برتانیې د فرنګیانو او د جرمن د فرنګیانو خیال کړه وسو په ډیره زردا یو نبهم الله چې خبر بکې دی در الله تعالی بما كانوا يصنعون پنجام دا غمالو چې دی کوي یا اهل الكتاب اے اهل کتاب قد جاءكم رسولنا بشکر اغله تاسو عظیم شان رسول زمونږه یبین لكم چې بیانې تاسو ته کثیر مما کنتم تخفون من الكتاب بیانې تاسو ډیر هغه آیاتونه چې تاسو پټول د کتاب الله نه ها تاسو د تورات او د انجیل لا چې کوم آیاتونه پټول زما دا پیغمبر د ته ظاهري لکه دی د نبی علی السلام صفاتونه پټ کړی وو ها دا چې ډیر احکام دی پټ کړی وو ويعفو عن كثير او دا پیغمبر درگذر کوي د ډیرو احکامونه ډیر احکام ظاهري او د ډیرو نه درگذر کوي چې کوم دی پټ کړی قد جاءكم بشکر اغله تاسو ته من الله د جانب د الله تعالی نه نورن دا چې کتاب چې نور دی ها دا چې پیغمبر چې نور دی دا دغه کتاب په دا ورستو شکه د نور نه مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم ها چې کتاب تفسیر د نور شي ها دې طبيعت په تفسیر ویل شي ها او کنه کتاب غیر شي د نور نه بیا دا بیا عطف نه سخت هو شي یادی به الله والله هدایت کوي به بدی سرا من هغه چاته اتبع رضوانه کتابداري وکي درزا د الله تعالی الله هدایت کی بدی سرا چاته من هغه چاته اتبع رضوانه کتابي وی درزا د الله تعالی د څه شي هدایت کوي بدی کتاب سره الله تعالی هدایت کوي ها سبول السلام دلارو د سلامتیا ويخرجهم اباچ دي خلق را من الظلمات د تیرو د کفر نه الى نور رڼا د ایمان ته باذنه فیضن فلسرا ويهديهم الله هدایت کی خلق ته الى صراط مستقيم دلار الشدي لقد كفر الذين بشك كافرون شو کسان قالوا چاغویل ان الله هو المسيح ابن مريم بشك الله چې دی هغه صرف عیسی علیه السلام دی هو د بعد سره دی د حصر یعنی الله تعالی محصور دی پچا کې عیسی ابن مریم دا څوک دته یعقوبیه ویل شي قل تورته و ای حبیب فمن یملک من الله څوک به مالک شي د طرفه د الله تعالی نه شي اند یو شي د الله طرف نه بسوک دفاع وکي د چانه د عیسی علیه السلام کدا عیسی علیه السلام الله وجنی الله هلاکی څوک به بچ کدا دنیا ټول قومونه او طاقتونه را جمع شي ها الله تعالی عیسی علیه السلام وجنی څوک به بچ ان ارادک الله تعالی اراده وکي ان یهلک المسیح ابن مریم چې هلاک کی هغه عیسی د مریم لرا و امه مور د دلرا ومن فی الارض هغه کائنات چې پزمکه کې دي جميعا ټول کله ټول کائنات وجني کم طاقت ته چاغبا ها د الله د اراده مخنیوي وکي ولله ملک السماوات الله رب شهید اسمانونو دا والارض د زمکه دا وما بینهما ادما بین دې ټولو کائنات مالک الله یخلق ما یشاء پیدا کی الله تعالی چې اراده وشي چې ورا پدې یخلق الله ما یشاء کې پدې کې دا جازونه ټیپونه دا موبایل دا ټول پکې را لخوا خو شي به پس ورلسمه ساده په اخر کې سله الکه ټیپ او چې کوم نه دغه پکې پیدا کړل خو شي موبایل پکې پیدا خو شي علاوه پکې لابل شه دي چې یو بل پکې امید خو شي یو بل پکې ومیني دی یو بل سره مخامخ خبرې کوي غب شپ پکې مولي خو شي دا شکر چې دغه شی نه پیدا کړي چې دا شی ور دې نه هغه ته ورسي خو شي دا طاقت ور نشته د خدای په قدرت
زمونږ استاد به وي خدای پاک دې وبخښي مې دا چڼې دا خلک په دې وره کې نه پرېږدي دا ولې وظیفې ته وایي ځکه زه دا شی ربړي غونډه کې دی یېرېږي چا چې نه په دې چوت کې ورننوځي ډېر عجیبه استاد مې خو مولانا محمد طیب رحمت الله علیه دا چڼې ولې په دې ور کې نه پرېږدي دا یېرېږي دی نه زما شکر دی چې دا موبایل خو پیدا کړی خو چې دغه شی نشته که دغه شی وي نو د دې تر هغې پورې به خپل کاروبار کوو ورپسې خدای زما توفیق الله جل شانو فرمایي څه فرمایي چې دا شیزونه یخلق ما یشاء د دې ټولو خالق یو الله دی والله على كل شيء قدير الله تعالی پر شي باندې قادر دی وقالت اليهود واليهوديان والنصارى فرنجان نحن ابناء الله من زامن د الله یو واحبا او دوستان د الله یو موږ د الله زامن او د الله دوستان اصل کې دا خبره دا په بایبل کې شوی ده بایبل او هغه بایبل کې عیسی علیه السلام ها اورېکا ها کې تولک چې کوم دینو دا ها شاباس دا یو فرقه ده نه هغه بایبل کې دا دغه شو خیال کا محرف دغه بایبل چې ده محرف دی اورېکا هغه کې د عیسی علیه السلام بیان نقل کړی دی اورې او دا ویل دي چې عیسی علیه السلام خدای پاک ته وی چې ای زما پلار یا ها خوشی وکړه په خدای پاک باندې اطلاق د پلار کړی ها ما ته چې کوم نه کته ما ملکه ها نه ما ملکولې شي خیال کړه په داسې پیاله سره چې هغه پیاله زما په اختیار کې نه ده خوش وکړه نو په الله تعالی باندې اطلاق د سکړې د پلار او په یعقوب علیه السلام باندې اطلاق د بچی ها ودا زما هغه بچی دی چې اکلوتا بچی دی اکلوتا بچی خوش وکړه دا تحریفات په حقیقت کې خدا نشته خیال کړه ندی به دعوا کوله چې موږ د الله ځامن یو او د الله تعالی دوستان احبا جمع د حبیب ده ها نه یا خو د دې اراده د حقیقت او چې یقینا موږ ځامن یو لکه چې عیسی علیه السلام زوی نه موږ هم سو ځامن آیا دا ها د ابناء الله نه مراد احبا دي یعنی زموږ د لکه زوی د پلار شي محبوبي کنه نه مراد نه احبا قلت ورتوا يا حبيبا کچری تاسو د الله احبای فلما يعذبكم ولعذاب درکې تاسو ته بذنوبکم فجرائم مستوسرا بل انتم بشر بلکې تاسو انسانان یې ممن خلق داغه د اولاد هغه خلقنا خلق چې الله پیدا کړی دي تاسو دا هغه چا نسل چې الله پیدا کړی یغفر لمن یشاء الله بخشش کوي چاته چې اراده وکي واځي ومن یشاء ولله ملک السماوات والارض وما بينهما الله د ټولو کائنات سره بادشاہ و الیه المصیر د واپس یا اهل الكتاب اے د کتاب خاوندانو قد جاءكم رسولنا بشک راغله تاسو ته رسول زمونږه یبین لكم چې بیانې تاسو ته علا فترتن سره د قطعنا من الرسل د رسولانو انقطاع د رسول راغله دا شپږ سو کاله په دې منځ کې تیر شو د چا د عیسی علیه السلام او د بعض یعنی تقریبا شپږ سو اصل کې 570 کالو ښه زمانہ د فترت څو 570 پدې کې رسولان نو راغلي ها ان تقولوا د صد وجنا ها رسولان ولراله دا رسول دا قد جاءكم رسولنا دا رسول زما ولې راغی وای ها ان تقولوا دا ان دلته کې په معنا د دلته کې تقدیر د لا ده ښه یعنی الله تعالی تقول
ما د رسول زکه درولېږه چې 500 کال زمانہ وا تقریبا 600 کال زمانہ وا زمانہ د جاهلیت وا کوپر ډیر زیات شو په دنیا کې چې کوم نه تیارې د کوپر خوري شوی ظلم د دنیا په ګډ ګډ کې سو هغه خور شوی وو د خلقنا الله به خیر شوی وو او شو به الله تعالی خپل رحمت ظاهر ک پس سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین خیال کړه نه ان د څه لپاره الله رسول راولېګو ان تقول یعنی الله تقولو چې تاسو ونوایې ما جاءنا من بشیرین چې مونږ ته یو بشیر نه دی راغلی ولا نذیر او نذیر نه دی راغلی فقط جاءکم بشکر راغی تاسو ته بشیر د تراغه و نذیر او نذیر د تراغه زیره درکون کې په جنتونو اجرون کې په جهنم والله على كل شيء قدير الله تعالی پر شی باندې قادر دی و اذ قال موسی په وخت کې چویل موسی علیه السلام لقومه قوم فلتا چې کله موسی علیه السلام دغه 12 نقیبان مقرر کړل بیا دې ته حکم وکړ وی تاسو ورشئ د عمالقه او حال معلوم خیال کرا لکه او دا 12 والا لار د عمالقه او د شام علاقې کې خارج شو او دغه وخت بادشاہ چې کوم وو وی هغه ډېر طاقتور او دغه قوم هم ډېر طاقتور دغه 12 ملکانان چې لاړو وی پدې کې هغه 2 ملکانان چې هغه مسلمانانو یو کالب او یو یوحنا دا مسلمانان او یند دي ایمان ډیر مضبوط خیال کړه او دغه نور لاسو دغه ایمان کمزور خیال کړه وی بادشاہ پر خبر شو چې ملکانان راغلي دي او زمونږ د حال احوال معلومات کړي چې دا غي د قتل اراده وکړه چې شیبه مونږه گرفتار کړی دي او چې وای وجلو چې په بنی اسرائیل باندې سره شي روب راشي هغه وی نه وجه ما دی به واپس لاړ شي ازمون د دې طاقت حقیقت به بیان کی په خپل به خبره ختم شي بیا زمون سره جنگ نشي کولای دغه 12 کسان وی دغه یو چې وو هغه په یو پاله دغه ټوپۍ چونه هغه دغه عمالقه وو دغه بادشاہ ټوپۍ چونه هغه دونیم دغه وا دونیم منا ټوپۍ وای نه 15 دړې یو ټوپۍ دومره طاقتور قوم او بعض تفاسیر لیکي چې هغه دا چې طاقتور وو چې به کړي چې دا یو د ځان سره په ګیډي کې چې کم دین ځان سره راوړی وو او زنانه ته بیا وی چې دا زمون سره جنگ کولو د لپاره راځي دا په دې میچن کې یا په دې جرند کې څکا مایدای کا هو شي به دا چې رو په دې باندې ورځېدل نه جو واپس رالو صرف هغه 2 کسانو د عمالقه بدوی او چې مثال د بوسو دي انهم اجساد بلا ارواح انهم اجساد بلا ارواح او غلسو کسانو بنی اسرائیل ويرول د دې د طاقت او بیا خیال کړه جنگ ته تیار نشو داغه ذکر الله تعالی فرمایي اذ جعل فيكم انبياء کله چې راولېګل پتا چې پیغمبران وجعلكم ملوكا او تاسو بادشاہان وګرځولای ځکه چې په بنی اسرائیل کې څومره پیغمبران پیدا شیو ما سیوا د 10 پیغمبران نور ټول پیغمبران سو دا بنی اسرائیل وآتاكم درکړي دی الله تعالی تاسو ته ما هغه قوت لم یوت احد من العالمین چې شاته نه دی ورکړي د مخلوقاتنا یا قومي ای زما قومه ادخلوا الارض المقدسه داخل شیطانو هغه ځمکه مقدسه ته چې هغه د شام ځمکه ده التي هغه ما كتب الله لكم چې الله مقرر کړی دا تاسو لپاره که تاسو جهاد وکړو
بس دا ځمکه ستاسو ده ولا ترتدوا مو واپس کېږئ علی ادبارکم په شاګانو ستاسو باندې فتنقلبوا تاسو به وګرځېږئ خاسرین زیانکار قالو دوی وویل یا موسی اے موسی علیہ السلام ان فیها قوما جبارین بشکه پدې کې یو قوم جبارین دی ها پدې کې یو ډېر زبردست او طاقتور قوم و انا لن ندخلها هم غچرم نه داخلي کو دې ځمکه ته حتا يخرج منها تا چې دی اوزي د دې ځمکه نه فإن يخرج منها کدی اوتل د دې ځمکه نه فإنا داخلون بشکه مونږه به داخل یاره سیوا ها مونږه د دې سره جنگ نشو ها که خیراتی د راته د ځمکه پرې خودله نو بیا به وردن نشو قال رجلان وې دا غدو سړو من الذين يخافون دا کسان نه چیرې دین کې د الله تعالی نه دا څوک ها دا یو کالب ابل یوحنا انعم الله عليهما اغدوتنا چې الله په انعام کړو ادخلوا عليهم الباب داخل شدیتا په دروازه د بیت المقدس باندې پیدا دخلتمو کله چې تاسو داخل شوي دیتا فانکم غالبون بشک تاسو بغالب شئ دغه دوه تانو جرأت بیان چې دا ډېر ها بوزدل قوم کوم وردن قدر شون بس فتح بکی وعلى الله فتوکلوا پيو الله باندې باور وکړئ ان کنتم مؤمنین کچره تاسو ایمان راوړونکي قالو دی اول یا موسی اے حضرت موسی انا لن ندخلها مونږ چریم نه داخلي کوزي وکړه داغه دوه تنو مؤمنانو مجاهدینو داغه مشوره و نه منله ها او د دې نورو مشوره دایو کوزي وکړه وې د ته ها د تختیدون کې ملګری ډیر او کده تلوي د تلون کې ملګری ډیر کوشش مشهور ده ها وې د تخت ملګری شي ډیر کوشش وکړه قالوا يا فذهب مونږ نه داخلي غوا بدنه مې شذ پاره ما دامو سو پوری چې دا اعمال قفيها په دغه مکه کې فذهب انت لا شتو وربک وربستا تو استرب دلاش فقاتل دوار جنگ وکړي انها هنا قائد مون بدل تک ناشو مون د جنگ قابل ربک نه مراد یا الله دې ها ځکه هغه رب دې یا د ربک نه مراد هارون علیه السلام ځکه مشرور چې د کشرور د پارسي ها پرورش کوونکې دلته رب بیا په معنا لغوي سره قالو فرمایل موسی علیه السلام رب لا انی لا املک الا نفسي رب زمالک نه ما مگر صرف د ځان خپل واخی ضرور خپل ما سره صرف د خپل ځان طاقت ته او د خپل رو پفرق بیننا یا لا جدایو کې پمن زمون کې او بین القوم الفاسقین پمن د قوم فاسقان کې پمن د څه کې ها من د قوم فاسقین ځینې امام چې هغه قرآن پاک نه ویلې ترجمه نه ذکرې ها ناغه چې دعا کوي کنه وی پفرق بیننا و بین القوم الفاسقین خدای زمونږ او د دې فاسقانو په منځ کې سره ولي جدایي را اخر دا جو په سباله نبی تختی قالو فرمایل الله تعالی فإنها محرمه علیهم بشکا داز مکه حرام ده په دې باندې په بنی اسرائیل باندې 40 سنتن سلوي خالا یتیهون فی الارض دی بسرګردان ګرځي په دې ځمکه د میدان تیه کې فلا تاسو مخ پکېګا اے حبیبا علل قوم الفاسقین ها پس کې په دې قوم فاسقانو باندې په هلاکت دې قوم فاسقانو باندې وطل علیهم ولولا پتی باندې نبا ابن آدم خبر د زامنو د آدم علیه السلام خبر د چا د زامنو د آدم علیه السلام دا مخکې قباحت د بنی اسرائیل ذکر شو او دې ځکه قباحت د چا د آدم علیه السلام د یو بچی قباحت الله تعالی ذکر کوي چې دا غنوم سده ها هغه نوم قابیل دی په شپه چاغه نافرمانی د خپل وخت نبی نه کړي وا چاغه آدم علی السلام ها دا مخکې ذلت ته چا بیان شو د بنی اسرائیل چې د موسی علی السلام نه خلاف او دا ها قباحت ته چا بیانې دغه قابیل بیان
واقعي صدا واقعي دا چې د آدم علیه السلام طریقه دا و چې د اتشلی بچو اتیا جنکای او اتیا سو الکا د پروز کال د الک نکابه د سکال د جنې سره تاړ نو په دې طریقې سره دا اتیا جوړې آدم علیه السلام جوړې کړې وي دا یو جوړه د حضرت قابیل وا چې د حابیل لور ها داغه سره چې کوم دی داغه سره نکاح کیدونکې وو او بل جوړه د حابیل وا چې د قابیل د لور سره د قابیل د خور سره سره نکاح شو هغه نکاح باندې حابیل خوشحال دغه د قابیل خور چې ونه غسوا خایشته هغه قبول کړي وا یادات چې د آدم علی السلام حکم ها نو هغه ته انکار نه وکړ قابیل د خپل جوړې نه انکار ودا بدرنګ ده د دې سره ځ نکاح آدم علی السلام ورته وی چې وکا الله حکم کړی دی دا نکاح قبول کړ هغه وی نه قبول ها سوچه انکار آدم علی السلام ته وی چې ګوره خامخا ته دغه کې نو امتحان به وشي د اسمان نبا ور راشي نو کچری ستا قرباني قبول کړله نو بیا پکار ده چې دا کچری ور راغې خیال کړه او د چا قرباني قبول کړله به په حقي او چې دا چا قرباني قبول نه کړل نه دا بنا حق آدم علیه السلام ته فیصله واوره ولا حابیل د خپل قربانۍ د پاره څه شی راوړلو حابیل چې کم دینو هغه بغړي بيزي سره و سوي سره و هغه د خپل قربانۍ د پاره لکه ګډه راوسته میدان کې ودرول او قابل چې نو د کار سو زمیدار نه د غلا د غنمو یا د بل شي هغه په میدان کې خو ور راغه چې ور راغه د حابیل قرباني سشوله هغه وڅې زله قبول شو او دغه غنم ونه سوځیدل د چا د قابل آدم علی السلام ته وی چې د حابیل بر حق دی او تاسو ته پناه حق باندې ته د خپل دغه نه واپس شې د خپل غلطینا او د نکاح سکا ابو خیال کړه هغه ویزه قلار نه مدارور وجه د حابیل وجه حابیل ته مخامخ وی تا وجنم پریدم دین هغه ته وی ما سره وجنه سړیا زه خو دې نه وجنم استغفر خیال کړه حابیل تللې چې کم دینو ودله غړي بيزي سړی حالت پغره کې او ود شوی دلته کې دا قابل اراده د قتل کړی دا و د قتل چل ولا نه ورځي دغه زمانه پوری چرته انسان چرته قتل شوی نه دی خیال کړه نو دا شیطان و تراغه او هغه وتا دوکا ورکړه ودا چې چلو کې دا حابیل قاسم وده دی پګټ تپاسه سر پروت ته ته بل غټ رواله دا ولدي سر لرواچو جو خبره به ختم شي وو شي پک وای واچ چې وای واجه نه بیا په شابانه واغستو چې رک آدم علی السلام خبر شي چې زما زوی وجلې ده د چتلری علاقه ته رسوم چې د آدم علی السلام په نظر نه لګي وړو دې ځنه الیتا د الینا ډګر ته د ډګر نه روستم ته وو شي پک ګرځیدو یو کاده وګرځاو یو کا وو شي پک آلتا یو مرغی چې ته په دغه کې دا بل مرغی وجللا او په پنجو باندې ولې ځای وکناستو امرغی وتا تا وکړه پټه کړه په خاور کې د په تماشه د دمکې اداروري چې ته ډډې ته ورځولې دي ویالتنی ان اكون مثل هذا الغراب فاواريا سوءه اخيارمان دي چې دومره عقل مې وې چې د دې مرغی عمر عقل مې وې چې دا خپل روح مې غیب دغه کړه په خاور کې پټ کړي وي دغه وخت د دماغ سو دماغ خراب شي
ډېره معلومه شوله چې ما ناحق قتل څوک وکړي دغه دماغ څه کېږي خرابي او دغه عذاب د قتل تر قیامته پورې چې څوک قتل کوي په هغې کې دغه حصه ده د چا د قابل پکې من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص من أوزارهم شيئا خیال کرا دې په عذاب کې گرفتار شو نو دغه ذکر الله تعالی کوي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ وَالْوَلَ پدی بنی نبا ابن آدم خبر د زامنو د آدم علیه السلام بالحق چې هغه یقیني خبر اس قربا قربانا کله چې دواړو تقرب کو الله تعالی ته قربانا په یو قربانای سره په یو تقرب سره دا قربان مصدر دی ښا لکه چې کم دینو دو د سلطان په شان فتقبل من احد ما قبول شو د یو د دواړو نه قربانی د یو قبول شوله چې هغه حابیل ولم يتقبل من الاخر قبول نشوله دا غبلنا قال اويل دغه چې کوم نه قابل لا اقتلن خامخاز بوجنم تعالی را دو تاکید په داخل یو لام تاکیدی بل نون ثقيله قال اويل حابيل انما يتقبل الله بشك الله تعالی قبل بي من المتقين د پرهیزګارانو د پرهیزګار قرباني قبلي لا ان بسطا کچریتا را وګت کو الیا طرف ته ید کلاستا لتقتلنی چې قتل کې مال را ما انا بباسطن نه مزرا ودون کې یدی الیک الله لا زما تا تعالی اقتلک چې دې قتل کم انی اخاف الله رب العالمین انی اريد ذیر عدلرم ان تبو اچ تو واپس شي به اسمی په ګنا زما سره بو ویلی شي تیاری تا من تا فلیتبوا مقعده من النار اصل کې با یبو رجوع ته ویل انت بوا چې تبراجع شي به اسمي په ګنا زما سره و اسمي کا فتكون من اصحاب النار تبشي د خاوندانو د جهنم وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه خوشاله کدل نفس ول قتل اخيه فقتل ضرور سرا طاعته رضا کول ته ویل شي فقتله نور قتل کو پاسوا من الخاسرين وګرځي د ځان کارانو نه فبعث الله را ولګ الله تعالی ورا بن یو کارغه يبحث في الارض چاغه لټون کولو پزماکه کې بحث ته ویلې شي بحث ویلې شي په لغت کې قرید نه غرول لازمه کدا چې غره کنه اخر لاندې ځای ښکار شي دته بحث ویلې شي په عربی کې بحث ته ویلې شي تحقیق المساله بالدليل تحقيق المسألة يتبحث بلش فبعث الله را ولګ الله تعالی غرابن یو کار غلرا يبحث في الارض چلټونه کولو پزماکه کې لیوریه چخکارا کی دتا کیف یواری سرنګي پټول کیله سو اتا اخی د لاشتر ور خپل سو ات ویلی شي لاشت قال اویل د یا ویلت افسوس ته مالرا چویل قابل اعجزت عیاذ جاهل شما ان اكون چشمز مثل هذا الغراب فمثل د دې کارغه د عجز نه مراد ناپوهیه کما قلتوب فواریا چې ما پټ کړي وي سو اتاخی لاش ترور پل پاسوا من النادمین د وګرځي د خپېمانتیا کوونکو نه من اجل ذلك د وجد دینا چې چونکه د جرم کو كتبنا على بني اسرائيل مونږه حکم پرس کو په بني اسرائيل باندې قانونم جوړ کو قانون انه من قتل نفس چا قتل کې یو نفس لرا بغیر نفس بغیر د جرم د نفس نه نفس قتل کو به د سنا د قتل یعنی په د باندې قصاص نو خیال کړه دا چې ابتداء یو سره سکو قتل بغیر د جرم د سنا د قتلولو د نفس خیال کرا لکه من قتل نفسا چا قتل کوي او نفس لرا بغیر د دې نه چې هغه چرته هغه نفس تو قتل کړي وي نفس غریب پاک وي او د قتل کی او فساد یا د وجد فساد کولو نه په الارض پزماکه کې که یو سړي فساد پزماکه کې د قاصي
قطاع الطريق باغي د باغي قتل روا ده د قاطع الطريق قتل روا ده خو چې په خپل فسادي نه ده ها بل سړیم نه دی قتل کړي فکانما کبه گویا کې قتل الناس جميعا چې د قتل کو ټول انسانيت ولی د یو انسان قتلول داسې ده لکه ټول انسانيت چې قتل ولی ها څنګه چې د ټول انسانانو په وجه باندې انسان ستځي جهنم ته ځي نو د یو انسان په قتل باندې هم جهنم ته ځي ومن احیا چا چې زنده کوي یو انسان لرا مانه د قتل نه بچ کو فکانما احیا الناس جميعا دا چې د لکه چې د احیا د ټول انسانانو کې ولیکم اجر چې الله تعالی ها په دې یو باندې ور کوي دغه اجر الله تعالی ها په دې ډیرو باندې هم ور لقد جاءتهم بشکر غل دیتا راغلی دوی ته رسولان زمونږه بالبينات فخکار معجزو سره چاته دی بنی اسرائیل ته ثم ان كثير منهم بشکا بیا ډیر د بنی اسرائیلونه بعد ذالک ورستو د دینا رسولانو تراله او پکاره چې دی هدایت قبول کړي بیا هم دوی څه شو ها فل ارض المسرفون دوی په پزماکه کې دهشتګرد شو بنی اسرائیل څه شو پزماکه کې دهشتګرد نه ورته نه معلومه شو چې ها مسلمانان ها هغه د یو پیغمبر نه پوښې پکن که خلاف کوي د یو نه بکای او دوی د څونو د بشمارونه ها د زرګونو نه دی ډبل دهشتګردي که مسلمان دهشتګردي دوی څه دي دوی ډبل دهشتګردي څوک دا پیرانګیا انما جزاء الذين بشک سزا دا خلق يحاربون الله چې جنگ کوي د الله سره کم خلق چې د الله سره جګړه کوي ورسولو د رسول د الله تعالی سره مخالفت ويسعون في الارض فسادا منډي وهي پزماګه کې د پاره د فساد ها د دې سزا صدا ها د محاربینو سزا محاربین سلور قسم دي ښا د دې وجنه سزاګانم سړي سلور قسم محاربین د الله تعالی او د الله د رسول سلور قسم ها نو سزاګانم سلور قسم محاربین سړي ها چې په لار کې یو مسلمان قتل ها او مال ته نه هم وایي سدوکی قتل مکیا مال ته وایي ها دا ډبل جرم دی اور یا صرف قتل کی یا صرف مال وایي ایا دمکی ورکی جرمونه سو قسم سلور قتل او سو مال دواړه ته نه وایي یا صرف قتل کی یا صرف مال وایي ها درې جرمونه شو اصلورم جرم څه دی نه قتل کی نه مال وایي خصو کی دمکی ورکی دمکی ها دا سلور جرمونه دي او سلور سلی سزاګان الله تعالی سلور والا بیانوي ان یو قتلوا چې دې قتل کړی شي او چې صرف قتل کړی دی پلار کې پډاکا کې صرف قتل وو ها نو په بدله کې څه دی صرف قتل او یو صلبو ایا بسوله کړل شي چې دوه جرمه کړی دي او می قتل کړل او می څه کړی دي او می سړی وجلې دي پډاکا کې ها نو دې بسوله کول شي او توقات وای دي مار جلوهم او چې صرف مال اغسته دي دیو سړی باندې ها مال ته اغسته دي پډاکا کې نو د سزا صدا او یون ها او توقات وای دي کټکیږي بلاسونه د دې فسادي وار جلوم خپې بهم کټکیږي ها خیال کراله کړه خیلاس او چپ اخپا یا چپ ها چ دا خیخ پا او چپ لاس دا بتنه کټکیږي وار جلوم من خلاف دا به کټکیږي مفهوم د خلافنا خلاف معنا تاسو ته ذکر کړ لکه خیلاس او چپ اخپا یا عکس او ينفو من الارض اکثر په دمکی کړي دا انور سورانه نه ده کړي بیا به د زمکه نه وښتل شي د کم زمکه بعضی وی چې د ملک نه خو به نو باشي د کلی نه به یو باشي او بعضی مفسرین وی چې نه د ملک نه به هم باشي ذالک لهم خزي فی الدنيا دا مجرمان چې د دې لپاره رسوایی ده په دنیا کې
वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम आज़ादी पार आखिरत के आज़ाब अज़ीम दे इल्लल्लज़ीन ताबू मगर आगा कसान जो तोबा विस्तरा ए दाडा कमार हाँ वनी सले शो दाडा कमार सोचो वनी सले और तोबा विस्तरा हाँ जैसे मंग बबिया दाब जोरम बना को मिन कबल अन तक़दिरु अलैहि मखिल देना तोबा विस्तरा मखिल दनी सलोना मखिल हाँ लाश वर्क हाकिम वक़्त ऐसा वर्क लाश वर्क फ़ालमू पोशे अल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बख्शिश को उनके मेहरबान दे चला जराए में न लिखे थे जराए मो नमक के मखे दी लास्ट वर्क बे सजा निश्त दे दी सशु दी महार सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वज'alना लिल-मुत्तक़ीन इमामा अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूर वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुन्या या अल्लाह करीम हमारी दुनिया गुनाहों को माफ़ कर मुनकरात फ़वाहिश अल्लाह को बच अल्लाह करीम ज़मीन ईमान और दिन क़ुव्वत नसीब कर कुरान पाक उलूम कुरान पाक अल्लाह मारिफ तक़वा और दियानत मुनकरात फ़वाहिश अल्लाह करीम को बच अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूर कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुन्या व अज़ाबिल आख़िरह बहुर्मति सय्यिदिल अबरार व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।